بینګ د یو ډیر معمولی کارکون د عوامي نېشنل پارټي زه ما د دې مخکې مزمت کړی و زه نن هم کوم او پر روان وخت کې که صرف د صحافت یا د صحافي سره نه بلکې د دې سټیټ د هر یو کس سره داسې قسمه زیاتی کیږي داسې قسمه واقعیات کیږي نو وکیل او زموږ عوامي نېشنل پارټي به انشاءالله د هغې نه مخکې د دې تپوس کوي. کتونکو الف خان شیرپوی یم ما سره پخوا کې د عوامي نېشنل پارټۍ ضلعي ستر سکرټر فاروق خان شیخو موجود دی. ما سره سنا ګلزار ایډوکیټ چې کومه د عوامي نېشنل پارټۍ د یوت صوبایي چې کومه ده نو کوارډینیټره ده ورسره چې کوم دی ما سره د چارسدي ډسټرکټ بار اسوسییشن ضلعي ستر سکرټر علمزیب خان چې کوم دی هغه موجود دی. چارسدي چې کومه مسله راغلې ده په هسپتالونو کې د چارسدي د میډیا پابندي بیا چلډرن مډر اینډ چلډرن هسپتال چې کوم دی د ان پی په حکومت کې جوړو نو آیا عوامي نېشنل پارټي د دې نه خبر ده دا هر څه ویني په دې باندې څه نظر ساتي؟ فاروق خان په دې باندې به څه وایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه ډومبې خو الف خان رور ستا ډېره شکریا ادا کوو چې تا موږ له ټایم راکړو. بالکل دا خبره تر روانه ده چې موږ به شروعات د چارسدي د هسپتال نو کو دې کې چې کوم دی جنو دا کم پریزنټلی دا کم ایم ایس دی د عوامو کې دا تاثر خور دی چې بی دا ایم ایس ډېر ښه کردار ادا کوي او د هسپتال ډېر ښه طریقې سره روان کړی دی. چې کله نه دا ایم ایس را ټرانسفر شو نو موږ هم په هغې باندې چپو موږ وی ګورو موږ د کارکردګۍ باندې موږ ورته خیال و چې ګورو د کارکردګي څنګه را نو عوامو کې دا تاثر خور و چې بی د کارکردګي ډېره زیاته ښه ده. خو خبره دا ده چې پرسنلی دا ایم ایس چې کومې حرکتې شروع کړي دي نو دا بالکل قابل مذمت دي. هغه ورځ زمونږ الف خان رور لاړو هسپتال ته صحافت مونږ وایو چې بی دا آزاد دی هر صحافي چې هر خوازي نو هغه ته ازادي حاصل ده. نو دې الف خان لاړو هغه خپل ریپورټینګ کو او د چې کوم دی نو غیر رویې ته وګورئ چې د په خپله کمره کې بند کو او موبایل یې ته واغشتو ورته وی چې کسانو ته وی چې بی ورونه بند کې ته به د کمرې نه نوځې داسې ورور نو موږ د اکټ مزامت کړی دی او اوس هم کوو او بیا به هم کوو چې یو صحافي سره داسې قسمه کردار په چارسده کې کېږي او یو بل سړی یو سرکاري سړی راځي او هغه زموږ د چارسدې رور او بیا زموږ د صحافت چې کوم برادرۍ سره تعلق ساتي انن الف خان دی زموږ هر یو ورور کې دی شي نو موږ به د دې په شا باندې عوامي نېشنل پارټي ولاړ د دې اکټ که مونږه کو الف خان دا ویلي چې بی ته په هسپتال کې ستا دا کردار ټیک نه دی دا کردار ټیک نه دی دا کردار ټیک نه دی اب بیا یو خبرې هغه یو بیا اسپیکټ دی هغې باندې هم زموږ نظر دی هغه تاسو ګورئ مونږ ویډیوز روزي پس نن سبا خو سوشل میډیا ده په هغې باندې تاسو ګورئ په اختر کې چې کم دی نو یو مریض تللی دی او هغې الټراساونډ مشین چې کم دی نو هغه بند نو او پېښور ته ریفر کا ماشومان چې کم دی زموږ چلډرن دا کم وارډ چې کوم ګایني هغې د چارسدي د هسپتال نه شفټ کړی دی په رزړو هسپتال ته خو بله کوتاهي دی کې وګورئ چې رزړو هسپتال ته به مریض ډایرکټ نه ځي دی به د چارسدي هسپتال ته راځي دی به ټوکن اخلي بیا به دی رزړو ته ځي نو دا خو درد چې کوم دی ښار ناپرسان ته جوړ کړی او بل دی وي چې ما هسپتال ټیکو په هسپتال کې دی ما توخي چې د څه ټیک کړل د صرف دا کړي چې د هسپتال څومره امپلایز دي اکو ډاکټران دي اکو پیرامیډکس دي دا هغه هغې سره جګړې کړي دي هغې نه اکو وایي چې بی تاسو به ډیوټي کوئ نو زه ټیک شوه دا خبره د ټیک ته چې بی هر یو کس د خپله ډیوټي وکړي خو د هسپتال چې کوم دی دوایانې تاسو وګورئ کو دا پوره کړي کو چې دا وګورئ کو د هسپتال صفایي راغلي اومه کشان سپي پکې پراته دي او سپي پکې په واډونو کې ګرځي بل چې کوم دی نو یو بله خبره دا ده چې تاسو وګورئ په هسپتال ته چې مثال یو غریب سړی په چنګچه کې خپل لور خور زنانه مور پلار رور بوزي ایمرجنسي ته نو پکې چې د پارکینګ هم یو ذمہواري وه اب خپل مریض سنبالي که اب خپل ګاډی سنبالي د پارکینګ د پاره چې کوم دی نو څه خبره نشته هلته به لاړ شي وی بی پارکینګ دی په خپل اون ریسک باندې دی موټر سایکل یې پټېږي د هسپتال نه چنګچانې پټېږي د هسپتال نه نو اوس مثال یو مریض لاړ یو کس لاړ او مریض یې بوت هم خپل مریض سنبالي که خپل ګاډی سنبالي د په شنو وردو کې چې کوم دی نو سیکیورټي والا ساتلي دي د څه لپاره ساتلي پکار چې هغه د ټول سیکیورټي تنظیم وکړي
نو مونږ د رویې خلاف او دام نه چې دی داسې څه ټایکون دی یا دی داسې څه هرکولیس دی چې هسپتال یې ټیک کړی هسپتال یې بالکل نه یې ټیک کړی فاروق خان د یو خبره باندې لږ رڼا واچوئ چې یو خو د ده له خان سره نه بلکې د 400 غونډ میډیا سره د په دې باندې غیر چې هسپتال ته به صحافي نه راځي نو دا خو پرایویټ هسپتال نه دی دا پبلک سرکاري هسپتال دی د دې کوتاهۍ به اوچتوی په دې رڼا واچوئ بل دا چې په ده باندې 500 مختلفې دفعې کټ شوي دي او دی په بي بي اے باندې دی نو آیا په بي بي اے باندې چې یو سړی نو د هغه متري نه ده پکار بالکل جی باچا صاحب د ټول نه لومبۍ خبره چې تاسو وایئ چې د صحافیانو وروڼو باندې بین لګولی داسې کار دی جی عوامي نشنل پارټي به د خپل صحافیانو وروڼو د 400 چې څونه صحافیان زموږ وروڼه دي عوامي نشنل پارټي به ترې مخکې مونږ ځو هسپتال ته او زه ګورم چې دې صحافیان څنګه بند دی زه به ترې مخکې یم زمونږ د ضلع سره شکیل خان به مخکې مونږ به ورپسې یو صحافیان به مونږ سره یي زه ګورم ډېر څوک دی چې په صحافیانو باندې بین لګوي دی نشي لګولی بین دا زمونږ د 400 د عوامو هسپتال دی مونږ 400 سره تعلق ساتو زمونږ ضلع ده دی نن دلته دی سبا به دی بل ځای کې د نن نه زه دا اعلان کوم چې د په کم حیثیت او په کم قانون باندې په صحافیانو بین لګولی دی تاسو صحافیان وروڼه کښېنئ او مونږ له ټایم راکړئ د عوامي نشنل پارټۍ مشران او ورکران به تاسو نه مخکې او زه ګورم چې دوی څنګه صحافي بند دی عوامي نشنل پارټۍ مشران او ورکران به تاسو نه مخکې او زه ګورم چې دوی څنګه صحافي بند دی صحیح میډم په دې موقع تاسو څه وایئ مخکې ورځو کې چونکې دا واقعه شوه دلته په 400 کې ایم ایس چې کوم پابندي لګولې وه په صحافیانو باندې او موسټلی په سینیر صحافیانو باندې چې دی به انټري نه کوي دی به داخليږي نه هسپتال ته نو د عوامي نېشنل پارټي د یو ادنا کارکون په حیثیت او بینګ ا لویر د دغه واقعې زه ډیر زیات مذمت کوم هغې نه علاوه ایم ایس چې کوم لینګویج یوز کړی زموږ د یو ډیر قابل احترام صحافي په باره کې نو هغه ډیر زیات افسوسناک دی چې یو په داسې پوسټ باندې په یو داسې یو ایجوکیټډ انسان راپاسي او هغه ته دا پته وي چې صحافت او صحافي زموږ د معاشرې یو ډیر قابل عزت او یو ډیر قابل احترام طبقه ده او د هغې باوجود هغه شان رویه اختیاري د هغې سره نو دا صرف د عوامي نېشنل پارټي یا زموږ د وکیلانو کار نه دی چې موږ په دې باندې आवाज اوچت کو بلکې د دې سټیټ هر یو شهري لا بلکې د هر 402 لدا پکار دی چې د واقعي خبرپور مذمت وکي د دې جواب وکي او د دې تپوس وکي دغه کس نه چې هغه ولې داسې قسمه ماحول په 400 غوند کې پوره منځه کې هغه دا کریټ کړی دی او بیا زه به دا ووایم چې تنقید کول او د خپل رای اظهار کول دا د هر یو شهري حق دی خو دا هر یو شیز چې کوم دی څومره د عزت په دایره کې وشي نو د هغه به زیات ښي بیا زموږ چې کوم صحافي هغه په یو تجزیه کړې وه او د هغې په بیس باندې هغه سره دا ټوله رویه اختیار شوه نو دا ډیره زیاته قابل مذمت ده بینګ د یو ډیر معمولی کارکون د عوامي نېشنل پارټي زه ما د دې مخکې مذمت کړی و زه نن هم کوم او پر روان وخت کې که صرف د صحافت یا د صحافي سره نه بلکې د دې سټیټ د هر یو کس سره داسې قسمه زیاتی کیږي داسې قسمه واقعیات کیږي نو وکیل او زموږ عوامي نېشنل پارټي به ان شاء الله د هغې نه مخکې د دې تپوس کوي ګایني واټ ختمول زنانو ته څومره تکلیف کیدی شي په دې به څه وایي نو دلته خو د ټولو نه زیات تکلیف زه وایم چې زنانو ته ځکه دی چې دلته چونکې دا یو کلی دی او د دې ځای نه بیا په دغه کنډیشن کې یو پیشنټ پیښور ته رسول یا بل داسې ښار ته رسول نو هغه زه وایم چې د خطرې نه خالي نه ده نو داسې قسمه دا چې کم سپیشلی دا ګایني وارډ دی دلته ختم کړی دی او دا موجوده کم زنانو ته کومې مسلې دي جنکو ته کومې مسلې دي نو هغه زه وینم ما ته ډېر شکایت موصول شوي دي نو موجوده حکومت ته زما دا درخواست دی چې په دې باندې د زر تر زر ایکشن واخیستل کېږي ځکه چې دا د یو ورځ د یو دوه خبره نه ده دا بلکې د ګنټو د منټونو خبره ده چې داسې په هر غنټه کې هر منټ کې چې کم دینو داسې قسم پیشنټ هسپتال ته راځي هغوی ته بیا ډېر زیات تکلیف وي ځکه چې هر انسان افورډ کولی نشي هر کس سره د ټرانسپورټ چې کوم سهولت دی هغه نه وي نو ډېر زیاتې مسلې دي نو سپیشلی په دې مسله باندې دی د موجوده حکومت لږ اواز اوچت ډېره زیاته مننه ها فاروق خان یو خو دغه هسپتال چې ستاسو په حکومت کې جوړ دی هغه مرچ شو نو بل دا د پو کې راګیر ایم ایس 2 هسپتالونو غټ هسپتالونه انچارج دي پدې په څه وایي داسې کار دی وروره چې قانون دا دی چې په یو سرکاري ملازم باندې داسې قسمه دفعې ولګي نان بیلیبل چې کوم دفعې ولګي نو هغه دا چې خپل
او دینه سسپند شي او دا هغه چې کوم د عدالت سره رجوع کی او هغه فیصله راشي نو بیا د په خپل عہده باندې بحال کړي شي. خو خار ناپرسان دی د دې موږ تم پتره تاسو تم پتره چې د دې وزیر صحت چې کوم د پشا ولاړ دی او هغه پوره سپورټ کوي او مونږه د دغه چې کوم د دره سپورټ هم بيخي مزاحمت کوو. خو شورت خبره دا د اخیره بس دا خبرو کم چې زمونږه صحافیان رونه دکینی دیدی او فیصلو کی عوامي نشل پارټي با دی سره څنګ په څنګ ولاړی ځکه چې دا زمونږه د یوازې د صحافیان رونو خبره نه ده دا زمونږ د 400 د عوامو خبره ده. نو موږ به خپل د 400 د عوامو ته چې کم تکلیف رسی په هسپتالونو کې موږ به د هغې خبره هم کوو موږ به په هغې هم سټینډ ډلو نو موږ به په دې باندې سټینډ ډلو او بیا هم زه دا وایم چې موږ به په دې باندې خپلو صحافیانو رونو سره هم کینو او موږ به خپلې پارټۍ ورکرانو سره هم کینو او موږ به کینو په دې باندې او موږ به د 400 د عوامو چې کومه سخت دي او کم تکلیفونه او مسایل دي اب مخې ته کینو ځان ته مخې ته به کیدو او په هغې به یو فیصله کوو او فیصله به زمونږه سخته به داسي چې مونږ د دې اسپتال د ټیکېدو دپاره د دې MS د رویې خلاف کیدی چې مونږ په 400 چوک کې درنه ورکو او مونږ په شپو دغه ځای کې سملو ځکه چې مونږ به کور ته هم نه ځو مونږ به ځان ته تمبو لګولي مونږ به ځان ته سړک بند کړي مونږ به بسترې کټونه دې سړک ته وروړي او مونږ به په هغې په سړک باندې پراته یو. دا اخیری خبر فاروق خان دا غړی چې وزیر صحت دی وخت کې د دې محکمې سره مخلص دي د 400 له ترقی د صحت حوالی سره ورکړله یره دا خو بالکل کرپشن وی ختم شو ډیر په صفایي سره هیڅ کرپشن ختم نه دی هیڅ کرپشن ختم نه دی کرپشن لګیا دی هر یو خو طریقې بدلی کړي دي خلکو او وزیر صحت چې کم دی نو د 400 د هسپتالو سره مخلص نه دی ځکه نه دی چې به زمونږ د 400 د عوامو مسایل حل نه دي چې یو کس هسپتال ته لاړ شي هغه د هسپتال نه مطمئن راشي نو موږ به دا وایو چې وزیر صحت چې کم دی هغه زموږ د 400 د خلکو سره او د 400 د هسپتالونو سره مخلص دی نو هغه مسلې خو مقه شانتي روان دي او مقه شانتي دي او دا غي نه زیاتیږي لګیا دي او بل دی یو سرکاري سړی د ځان یو بدمعاش جوړ کړی دی او یو بدمعاشي کوي نو مونږ ته بالکل مطمئن نه یو دینه. صحیح ډېر زیاته مننه کتونکو دا فاروق خان شیخو د عوامي نشنل پارټۍ ضلعي ستر سکرټر د ټولې پارټۍ موقف وو د صدر شکیل بشیر خان عمرزی چې MP دی د هغوی ورسره دغه خبرې اترې وشولې او غواړي چې 400 د صحت په مد کې ترقي وکړي نه چې صرف دغه فیسبوک د لارې یا د تصویرونو د خده پورې خلک ترقي کوي او دغه قطارونه یا ډاکټران دی وخت کې ډیوټۍ نه کوي نو موږ غواړو چې صحت د محکمه ټیک شي. نور دا خبرې تاسو واورئ فیصله په تاسو مننه.